الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما. خبرون سبق کې منګه عوامل چې نه دا شروع کړو. مونږ ویل چې دا عوامل په نحو کې دغه بابونه دي: مفردات، مرکبات، معربات، مبنیات، عامل او معمول. نو بدی کې اگرنه با سره ناغه عامل دی. مطلب په یو کلمه باندې چې رفع راځي، نصب راځي، جر راځي یا جزم راځي یا حرف علت کټ کیږي، نو دا به خامخا په دې باندې به عامل موجود دی، بغیر د عامل نه نه کیږي. یا موږ چې په نحو کې پورا عوامل چې دا سل دي، او دا عوامل په درې قسم باندې: څه حروف عامل دي، څه افعال عامل دي، او څه اسماء عامل دي. حروف عامل چې حروف او عمل کوي، افعال عامله چې وی افعال لیکن هغه عمل کوي، او اسماء عامله چې هغه اسماء وی لیکن عمل کوي. عمل دغه مطلب ده چې هغه د وجه نه د کلمې د اخر بدلیږي را بدلیږي، هغه د وجه نه د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. تکبرون سبق کې مونږه حروف عامله ویلو. مونږه حروف عامله ټوټل په وو قسمه باندې دي. پنځه هغه دي چې هغه صرف په اسم باندې داخليږي، او دوه هغه دي چې صرف په فعل باندې داخليږي. نو بیا مونږ ویلو چې په فعل باندې چې کوم داخليږي پای کې اولنې څه شری په حروف په اسم باندې داخليږي، پای کې اولنې حروف جاره دي. حروف جاره سوري ولس او څه عمل کوي؟ اسم له جر ور کوي. څور کوي؟ اسم له جر ور کوي. او دغه حروف جاره دي نه با تا کاف لام واو منذ مس خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الى، دا حروف دي. او دا لند مثال لکه تایید کې بزید بس دا پوره ده. اوس دا نور اقوا چې دینه کوم خبرې ویني او خو د دې ترکیب متعلق چې د جار مجرور په کلمه کې راشي، نو ترکیب بسنګ کودا. دویم نمبر دی حروف مشبہ بالفعل، یعنی هغه حروف چې د فعل سره مشابهت لري. دا څو حروف دي؟ شپږ. کم کم دي؟ ان انک ان لیت لکن لعل. دا حروف څه عمل کوي؟ مبتدا په خبر داخلي، مبتدا له نسب او خبر له رفع ور کوي. دریم نمبر د مبتدا د حروف مشبہ بالفعل لپاره مثال تاسو یو وای: ان زیدا قائم. نو ورته د آیات کو ان زیدا قائم یا قران مجید آیات کو ان الله سميع. نو دې وزري سره د آیات ول چې یو خدای ان عمل دی یاد کو، دویم تا په منصوباتو کې یو یاد کو چې ان دا اسم چې نه د منصوباتو لري او خبره د مرفوعات نه لري. خبر دغه درې خبرې ته په یو باندې دیږي. د ان عمل برته چی دا او د منصوباتو کې برته یو چی او په مرفوعاتو کې برته یو چی. دریم نمبر حروف عاملات په اسم باندې داخلي کې پای کې دریم نمبر کوم دی؟ ما ولا مشبهتان بلیسا، یعنی هغه ما اولاد چې لیسا سره مشابهت لري. پس څه په دوه خبرې: نمبر 1 په نفي کې، او نمبر 2 په اسم او په خبر باندې داخلي کې اسم لا رفع او خبر لا نصب ورکړي، لکه ما زیدون قائما. څلورم نمبر لا لفی الجنس، یعنی هغه الله چې د جنس نه د نفي لپاره راځي. نو دا څه عمل کوي؟ مبتدا له رفع او خبر له نه، مبتدا له نسب او خبر له رفع ور کوي. مبتدا له نسب او خبر له رفع ور کوي، لکه لا رجل قائم. او پنځم نمبر حروف اعلان نه حروف نه ذکر و مخکې شوی دی چې دا دین رسو یې صبر راځي او منادا مفعول به وی منصوب. بیا موږ ویل چې هغه حروف چې په فعل باندې عمل کوي، په فعل مضارع باندې عمل کوي، هغه څو قسمونه دي؟ دوا. اګم کوم دي؟ حروف ناصبه، حروف جازمه. حروف ناصبه سوري سلور. کم کم دي؟ ان لن کوي. د دې لفظي عمل سره د فعل مضارع په ځو څو غولرا نسب ور کوي، د وو څنګه نو نه رابل لري کوي، او په ځو څو کې اس عمل لګي. او دویم نمبر کوم حروف دي؟ حروف جازمه. دا سوري پنځه. کم کم دي؟ ان لم لما لم امر او لا نه. او د دې څه عمل له مفرد خمسه ول جزم ور کوي، او د وو څنګه نو نه رابل لري کوي، او په ځو څو کې اس عمل لګي. چې کله هم په کلام کې موږ ته اوس دینه بعد جمله راځي، نو په پای کې ګورو چې دا په دې کې عامل څه شی او معمول پکې څه شی. نو که په دې حروف کې یو ورالو
دا کوم چې موږ وی نو دا به عامل وي او پرې که معمولی نو بیا موږ به معمولات ګورو چې مرفوع ده که منصوب ده که مجرور ده او که توابع ده او عمل به چا کړی ده په هر جمله کې لګا دا لګا دوس میں کأن زیدا قائم کأن زیدا قائم په دې مثال کې ماته عامل معمول چې نن دا وخه کأن زیدا قائم په دې مثال کې عامل څه شری کأن سره کأن په څه شری عامل له دا ځکه عامل نه حروف عامله اسماء عامله افعال عامله حروف عامله او حروف عامله کې دا حروف عامله په دوه قسمو یو دا چې په اسم داخلي یو دا چې په فعل داخليږي دا به وسه داخل شي دي دا فعل زیدن فعل لسو ها په اسم داخل شي دي او په کوم حروف کې دا حروف مشبہ بالفعل کې پس کې او عمل څه کړی دی او دا ها نو چې دا ما عامل وي دا زیدن دا به عامل کې معمول وي دا به صحیح معمول او دا قائم بلا صحیح دا هم معمولی کنه ها په دې کوم عمل شوی دی کنه اوس په دې زیدن کې چا عمل کړی دی او څه عمل کړی دی نسب ور کړی دا زیدن دا په معمولات چې موږ ویلو 28 معمولات نو دا په کوم یو کې 28 معمولات موږ ویلو کنه فعل مضارع مرفوعات منصوبات مجرورات او توابع دا به شری دا په منصوباتو کې سره په منصوباتو کې منصوبات ټوټل شو 12 دا به کم یو منصوب ده حروف مشبہ بالفعل کا اسم دا شان قائم دا چې نه دا عامل لك معمول له معمول له په معمولاتو کې کم معمول له په مرفوعاتو کې په کوم کې په مرفوعاتو کې دا کم یو ده اته مرفوعات دا په کوم نه حروف مشبہ بالفعل کا خبر لکه پوه شئ دغه شان په هر ځای کې کلام عربي چې څومره هم دي کنه نو هغه لګا دوی مې الحمدلله الحمدلله اوس په دې کې مونږ وایو دا الحمدلله دا عامل له معمول له عامل له څه عمل کړه ده دا ولې عامل له چا به عمل کړه ده عامل دی الحمد څه عمل کړه ده الحمد عمل کړه ده الکه عوامل او تا دغه حروف عامله دی ویلي نو خو تا نه دی ویلي په حروف عامله کې الحمد شته ها نشته بګي نو چې عامل پکې نشته نو ته کوم ځای ته چې دا عامل دی دا په ترکیب کې څه شی واقع کیږي مبتدا په عواملو کې کبه معمولاتو کې مبتدا په عامل کې کبه معمولاتو کې تا چې معمولات ویلي دي کنه معمولات ته ویلي دي نو کم معمولات ویل دي مرفوعات منصوبات مجرورات توابع دا به څه شی دی دا به مرفوعاتو کې دی دا به څه کې دی په مرفوعاتو کې او په مرفوعاتو کې دا څه شی دی مبتدا ده نو دا څه شو عامل شو که معمول شو معمول شو اوس په دې کې عمل چا کړی دی هغه عامل معنوي دی سره یعنی موږ ته په لفظونو کې راخاري دغه شانتي دا لله کې دا لام وایي دا لام چې نه دا عامل لکه معمول دی عامل دی په کوم عامل کې دی حروف عامله اسماء عامله افعال عامله حروف عامله په دوه قسمه در اسم او در فعل اسم او په حروف عامله چې په اسم داخلي کې په څو قسم دي په پنځه کم دي جارا حروف مشبہ بالفعل ما ولا مشبہ بلیس لا اله فی جنس او دا به څه چره حروف جارا دلته کې دې څه عمل کړه دی جر وکړه اوس دا الله ای وای دا عامل له معمول له معمول له چا به عمل کړه دی صاحب به کړه دی جر وکړه نو دا الله دا په معمولاتو کې په کوم معمول کومږي صاحب مرفوعات منصوبات مجرورات کې پس کې مجرورات څو قسم دي دوا کم دي مجرور به حرف جر او مجرور به دا به څه لري مجرور به حرف جر په دې پوه شئ دغه شان دي هر څه چې په کلام عربي کې راشي لکه تاسو کان الله علیما حکیما دا غسنن وایي کان الله علیما حکیما بلن وایي ما زید قائما په دې جمله کې عامل معمول وخی ما به سره عامل له کوم عامل له حروف عامله اسماء عامله افعال عامله حروف عامله پس کې حروف عامله کې په حروف عامله کې کم یو ده څه عمل کړل مبتدا له رفع خبر لې نه صبر کړل اوس دا زید دا عامل له معمول له څه عمل کړل رفع ور کړی دا
دې معمول عمل کوي ها په معمول کې عمل کړل شوی نو بدی کې څه عمل کړل شوی دی دې ته څه ملو شوی دا رفع نو چې رفع ورته ملو شوی دا په مرفوعات کې شو په منصوبات کې شو په مجرورات کې شو په مرفوعات کې دا کوم یو قسم دی ما ولا مشبهتان بلیس کا اسم او قائما عامل لك معمول له معمول له سره چا به عمل کړل ما عمل کړل نسب ورکړه څه ورکړه نو دا په مرفوعاتو کې کوم منصوباتو کې کوم مجروراتو کې په منصوباتو کې منصوبات خو دولس قسم دي نو دا قائما په کم یو منصوب دی ما ولا مشبهتان بلیس کا خبر پرې پوښوي د ستا مہر دې چې تاسو په کاله قرآن مجید کې آیاتونه ګورئ یا ترکیب ګورئ یا حدیث ګورئ نو وایي کې وخامخا دا لکه عامل معمول په کې خامخای دغه د کلمې په اخر باندې چې خامخا رفع راځي نصب راځي جر راځي نو دا د عامل د وجه نه خامخا راځي دا عامل د وجه نه راځي تاسو به هر دې کې ګورئ چې دې کې عامل څه شي او معمول به څه نه اوس د پرون سبق غومنګ د حروف عامله بحث کړو نن سبق کې موږ افعال عامله بحث کوو افعال عامله یعنی هغه افعال چې هغه عمل کوي هیڅ یو فعل چې دی کنه چې پنومي فعل دی پنومي فعل نو به خامخا عمل وکړي چې پنومي فعل نه به څه کوي خامخا به عمل کوي پوهیږئ بیا د فعل یو څو تقسیم دي نمبر 1 دی فعل معلوم او فعل مجهول دا خو تصویری دي چې فعل معلوم څه ته وایي چې فاعل معلوم وي او فعل مجهول څه ته وایي چې فاعل نه معلوم ضرب زید بیا فعل معلوم ده که مجهول ده او ضرب زید دا فاعل معلوم ده که مجهول ده مجهول ده دا واسط ده دویم تقسیم ده فعل لازم او فعل متعدی فعل لازم او فعل متعدی فعل لازم څه ته وایي چې आवाज په فاعل باندې پوره کیږي مفعول ده حاجت نه وی لکه تسوي جاء زید قام زید جلس زید او فعل متعدی چې आवाज په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې مفعول به غواړي سواړي مفعول به غواړي لکه تسوي ضرب زید عمرا ضرب زید عمرا اوس پرې کې ضرب دا فعل متعدی ده پوښوي بیا دا متعدی دي څلور قسمونه دي متعدی به یک مفعول څه مطلب ده چې دا فعل یو مفعول ته متعدی وي متعدی به دو مفعول متعدی به دو مفعول څه مطلب ده چې یو فعل دو مفعول ته متعدی اوس چې فعل دو مفعول ته متعدی نه بیا دوه قسمونه دي چې یو فعل به دو مفعول ته متعدی په دې دو مفعول کې بیا یو حذف کول جایز وي یا بنئ نو دویم قسم دا دی چې متعدی به دو مفعول وي او په دو مفعول کې یو مفعول حذف کول جایز وي دریم قسم دا دی چې متعدی دو مفعول ته متعدی وي فعل دو مفعول ته متعدی او په دې کې یو حذف کول جایز نه چې هغه افعال قلوب دي رسو برشي علم تو رایت وجدت حسبت ظننت خلت دای کې دو مفعول دي دو مفعول غواړي په دو مفعول کې یو مفعول حذف کول جایز نه دي پوه شو به معنی او متعدی به سي مفعول متعدی به سي مفعول دي ته وایي چې هغه درې مفعول ته متعدی وي سو مفعول ده او دا یو سو افعال لږ په کلام عربي کې چې درې مفعول ته متعدی وي او اعلم ارى انبأ نبأ خبر حدث اعلم ارى انبأ نبأ خبر او حدث دا سلور پنځه شپږ افعال دي چې دا دغه غوړي او افعال دي اعلم ارى انبأ نبأ خبر حدث دا چې دا درې مفعول ته متعدی کیږي په دې باندې پوه شئ درې مفعول ته متعدی کیږي وس ګوره منګه د فعل یو منګه فعل لازم وي فعل متعدی وي ایو فعل معلوم او فعل مجهول اوس د دې عمل سره چې فعل کا فعل معلوم کا لازمی وي نو څه عمل وکړي فعل معلوم کا لازمی وي نو څه عمل وکړي چې فاعل د برف ور کوي او د مفعول به نه علاوه وو سونو د بنصب ور کوي مفعول به نه علاوه نور سونو د بسور کوي نصب ور کوي وو سونو د بنصب ور کوي وو سونو کم دي مفعول له مفعول معه مفعول فيه مفعول مطلق یعنی پنځه مفاعل له مفعول به بګی نه مفعول به بګی ولې نه لکه چې مفعول به خو د فعل لازم کو متعدی دغه راځي نو مفعول به راځي نو او حال د بیز مستثنا دی وو سجون د من صبر کوي او که فعل معلوم متعدی وو نو بیا به فاعل ته رفع ور کوي او د مفعول به ته بوسرم نصب ور کوي نو بیا به اتو سجون ته نصب ور کوي پوه شو به معنی ها د فعل لازم څه عمل له
فاعل طرف اور کوي او د مفعول به نه علاوه دا خبره کوي د مفعول به نه علاوه او سيزون دا د مفعول به نه ولې علاوه ځکه چې په فعل لازم کې مفعول به نه وي په فعل لازم کې مفعول به فعل لازم خو وي دي تا چې واجب په فاعل باندې پوره کې مفعول به ته وړي پرې پوه شئ ها او دویم نمبر او که متعدی وو نو بیا څه چل کوي اتو سيزون تبا نصب ور کوي اته سيزون کم دي مفعول به مفعول مطلق مفعول له مفعول فيه مفعول معه حال ضمیر مستثنى پوه شئ یعنی دغه دولس منصوبات چې کمی پېږي لاولي اتا دا کان اسم او دغه بګی نشته ده او که فعل مجهول نو بیا فاعل لغړي نو بیا نائب فاعل رفع ور کوي ستو رفع ور کوي نائب فاعل طرف ور کوي لکه پوه شئ ولې باندې ها د فعل څه عمل له نو موږ ورته نو چې د فعل دا عمل چې فاعل طرفه موږ به کې تقسیم کوو که فعل لازمی وو نو بیا به فاعل طرفه او مفعول به علاوه وو سره تمام او که فعل متعدی وو نو بیا به مفعول به سره سره دی ټول سوجتا اته سوجتا به څور کوي نه څور کوي او که فعل مجهول وو نو بیا به نه پوه شو مې باندې د دې نه بعد فعل یو بل تقسیم دی ماضی مضارع امر ماضی مضارع او امر ماضی څه ته وایي چې په تیر شي زمانه باندې راځي او مضارع چې موجوده آینده زمانه په کې دراته او امر چې بایږي فاعل مخاطب ته یو کار کېدو حکم کړل شي بیا د ماضی چې دا مبني الاصل لا سره مبني الاصل څه ته وایي چې چا د مشابهت ته وجه نه مبني ګرځیدل بلکې د اصل نه مبني وي او د سوسو جنو مبني الاصل درې سوسو جنو درې جنو کم امر امر معروف او فعل ماضی او کل حروف بیا د فعل ماضی کجره دې سره ضمیر مرفوع لګیدل او سره لګیدل ضمیر مرفوع سره لګیدل او هغه متحرکو ضمیر مرفوع سره لګیدل متحرک نو دا بیا مبني بر سکون وي لکه ته نسخرت نسخرتو نسخرنا نسخرتا نسخرتما نسخرتم نسخرتي نسخرتما نسخرتن نصرتو نصرنا نو بری اوس ګوره دا راج کم دا د ماضی اخر دی او مبني بر سکون دی او کچر دی د دې ماضی نه ورستو واو لګیدل او ماضی نه ورستو لګیدل واو لګیدل نو بیا به مبني پر رفع باندې لکه ته غربو نسخرو وغيرها اگر ضمیر مرفوع متحرک او ضمیر وسره دواړه نو بیا مبني بر فتح وي لکه ته نصره نصرا او نصرت نسخرونو نسخره نګور درې خبرې شوې د فعل ماضی د فعل ماضی په اخر کې با یا ضمیر مرفوع متحرک لګیدلای ضمیر مرفوع متحرک نو بیا با دا ماضی با اخر با مبني بر سکون بوي سبب وي لکه درې گردان کوره مونږ وې د نصر نه شروع کړي نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرنا پوه شئ کله دې ماضی په اخر کې واو راغلو نو بیا به دا ماضی مبني بر ضموي لکه نسخرو او کله دواړه خبرې پکې وي یعنی په اخر کې ضمیر مرفوع متحرک هم نو راغله او په اخر کې دا دغه هم نو راغله واو د جمع نو راغله نو بیا به مبني په فتح باندې نسخره نسخرا او نسخرت او نصر بس دقه پوه شئ دي لکه به دې پوه شئ بیا فعل مضارع څه ته وایي چې فعل مضارع په اخر کې دا فعل مضارع څه ته وایي تعریف وکړئ چا په کومه زمانه باندې دلالت کوي د فعل مضارع په اخر کې قانون د جمع مؤنث لګیدل او سبق لګیدل نو بیا مبني دي او دین علاوه د دوله صيغه چې کم دي نو دا سری معرب دي بیا په هغه دوله صيغه کې په وو صيغه کې سره چې په اخر کې نون عربي او په دوو صيغه په پنځو صيغه کې اسم ناراضي نه تاسو لګي مفردات خمسه په اخر کې نه نون د جمع راغلي او نه په سره راغلي نون عربي راغلي پوه شئ دریم نمبر دی فعل امر څه ته ویل کېږي چې بای کې د یو کار کېدو حکم کړل شي او فعل امر دا هم دغه مبني الاصل دی سره
مبني الاصل له په دې کې بیا کله مبني پر سکون یا کله مبني پر حرکت وي لکه مبني پر سکون انصر او انصر او کله چې دا مبني په حذف باندې لکه اخر نه حرف علت حذف شوی لکه ادعو مضارع خبره تر من کړو په دې پوه شئ نو دا عام طور باندې دا افعال تامه راځي افعال تامه دي لکه فعل ماضی مضارع امر دي چې په دې کې صرف دا په فاعل باندې پوره کېږي دا افعال تامه وي چې په فاعل باندې پوره کېږي نه صحیح افعال تامه صحیح ده افعال تامه دینه بعد راځي افعال ناقصه افعال ناقصه هغه ته وایي چې هغه یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي بلکې هغه خبر منصوب غواړي خبر منصوب تقاضا کوي څه تقاضا کوي دا خبر منصوب نو افعال ناقصه سوري څه عمل کوي په کوم شعر کې ذکر دي پوره تفصیل وکړي ها نو دا افعال ناقصه دي افعال ناقصه ولستي سوري ولس دیارلس خو بدی شعر کې ذکر دي کانا صارا اصبح امسا اضحى غلا باتا ما فتا ما نام من فكا ما برح ما زال ليس او د دین علاوه سلول نور دي اضا عاد غدا راح دا ولس افعال ناقصه دي ولسري افعال ناقصه دا افعال ناقصه عمل کوي دا په مبتدا او په خبر داخليږي مبتدا لا رفع او خبر لا نصب ور کوي په دې کې غوډا ټول افعال یو شان دي دا د دې لفظي عمل ده افعال ناقصه چې په کوم ځای کې هم افعال ناقصه راځي نو دا به فاعل ته اسم ته رفع او خبر ته نصب ور کوي بیا دا هر چې دا په جدا جدا معنوي عمل دی لکه کان چې نو دا د خپل اسم د خپل اسم د پاره د خبر زمانه چې دا ثابتای خپل اسم د پاره د خبر زمانه ثابتې بیا کان چې نه په طریق اسم مند راځي یو کان تامه کان زائده او کان ناقصه کان تامه دي ته و چې واجب په فاعل باندې پوره کیږي لکه ته کان المطر اي حصل المطر نو ځل کې دا کان صرف په فاعل باندې پوره شو او دا کله کله یو کان ناقصه ده کان ناقصه ته و چې هغه اسم او خبر غواړي اسم مرفوع خبر منصوب غواړي ادریم ده کان زائده کان زائده ته چې دا غي تل ریکول د وجنه په کلمه کې څه نقصان نه راځي په کلام کې څه نقصان نه راځي په معنی کې څه نقصان نه راځي لکه دا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا نو ځل کدا کانت تلری کې او چې کیف نکلم من فی المهد صبیا جم صحیح ده واښوي او سخواره چې دا د یو حالت نه بل حالت ته منتقل کېدو لپاره راځي سخواره بیا اصبح امسا اضحى اصبح کې د سحر معنا امسا کې د ماسخه معنا او اضحى کې د صاح معنا پرته ده صحیح شو نه دا درېونه د سحر په معنا باندې راځي آسان دي ظل باتا ظل د شپې په معنا د ورځې په معنا او باتا د سحر په معنا او د سحر په معنا باندې هم راځي دا شان اضا عاد غدا راح دا هم د سحر په معنا باندې راځي ما فتا ما دام من فك دا چې دا هم دا ما زال من فك ما برح ما دلا دغه په معنا باندې راځي د اسخار په معنا باندې راځي او د خبر د پاره دوام او استمرار ثابت دی دوام او استمرار ثابت دی پوه شئ نور دي کې خبره اتر نشته له خو دغه عملیات کې دغه موټه خبره ده او لیسه دلین دا نه فیر پر راځي پوه شئ بل معنی نو افعال ناقصه سوري هو او څه عمل کوي فمبتدا خبر ما داخلي مبتدا رفع خبر لا نصب ورګي لکه کان الله علیما حکیما نو کان الله علیما دا کان الله علیما بری کې دا کان څه چره فعل ناقص لفظ الله اسم ده علیما خبر و دا کان چې دا عامل له معمول له عامل له حساب حروف عامل اسماء عامل افعال عامل افعال عامل په کوم افعال عامل وګړي په افعال ناقص وګړي لفظ الله هو الله دا عامل له معمول له
معمول له چا به عمل کړل کانا په معمولاتو کې کم دی مرفوعات منصوبات مجرورات کې مرفوعات په مرفوعاتو کې کم یو دی افعال ناقصه کا اسم او علیم دا عامل لگا معمول له معمول له چا به عمل کړل کانا به عمل کړل سا عمل کړل نسب ورکړل مرفوعات منصوبات مجروراتو کې منصوباتو کې وله افعال ناقصه او دلته منصوبه دا په منصوب ده په حالت نسبی کې نو دا کم یو حالت نسبی ده په اسم متمکن په اقسامو کې عالم څه شری ځان جوړه علیم نه اخر ته وګوره علیمن علیم مفرد منصرف صحیح سره مفرد منصرف صحیح دینه بعد دریم نمبر افعال چې کوم دي افعال مقاربه افعال مقاربه څه ته ویل کېږي افعال مقاربه دته وایي چې دا د مبتدا د افعال ناقصه تعریف رسولان د بدري قسمه باندې افعال مقاربه دا هم د افعال ناقصه په شان دي عمل کوي څه په شان دي عمل کوي دا افعال تاسو وایي په افعال مقاربه شعر کې مقارب جمع منصوب ناقصا افعال مقاربه دا فعل ناقص په شان دي عمل کوي فعل ناقص څه عمل کوو مبتدا خبر باندې داخل دو مبتدا لرب او خبر دی نصب ورکو دغه شان دي دا افعال مقاربه هم په مبتدا خبر باندې داخليږي مبتدا لرب او خبر لبا نصب ورکي مبتدا لرب او خبر لبا نصب ورکي بیا دا چې دا افعال مقاربه د ټول لستي سوري لس کادا قربا او شکا عسى حرا اخلولق او تو اخذ توفق اخذ جعل او انشا دا افعال مقاربه د توسعا ویل شوی دي څور ویل شوی دي توسعا مطلب دا کنه چې دا افعال مقاربه په اصل کې په درې قسمه باندې دي افعال مقاربه په اصل کې شو دي دا درې دي یو دي افعال مقاربه دویم دي افعال رجاء او دریم دي افعال شروع خودی درې وانو ته افعال مقاربه پکې دا پکې اهم دي جدي ته افعال مقاربه پکې استعمالي کې هم ډېر جدي درې وانو ته افعال مقاربه وي او نور په اصل کې دا څه څه دي درې دي یا افعال مقاربه دي یو افعال رجاء دي او یو افعال شروع دي افعال مقاربه پکې کم دي کالا قربا او شکا او ورسلی درې بس افعال رجاء دي عسى حرا او اخلولق او بیا افعال شروع کم دي توفیق اخذ جعل او انشا دا سلور تدین دا افعال شروع دي افعال مقاربه څه ته وایي افعال مقاربه دي ته وایي کنه چې په دې خبره باندې دلالت کوي چې زمات دي اسم د پاره د خبر حصول نږدې ده مقرب ده زمات دي اسم د پاره د خبر حاصلېدل سری نږدې دي لګته کادا زیدون ان یخرج نږدې چې د زید څخه راوځي یعنی نږدې د زید راوتل لکه پوه شو مې ها بیا د دې افعال مقاربه او د پاره د ریکاد او قربا د دې خبر اکثر دا ان ناسبوي د ان ناسبنه بغیر وي پوه شو او د اوشک خبر دا دلیل ده په دا باندې دا انصر وي او افعال رجاء کوم افعال رجاء څه ته وایي چې زمات د اسم لپاره د خبر حاصلېدو امید ده د خبر حاصلېدو سره امید ده زمات د اسم لپاره د خبر د حاصلېدو سره امید ده لکه اصل مذنب ايتوبه امید ده چې دا ګناګار سوګي توبه وباسي اصل مذنب ايتوبه امید ده چې دا ګناګار نو اس ګوره د خپل اسم د پاره د خبر حصول امید کړل چې زماده امید ته دا امید می دار چې دا ګناګار دین دا توبه وباسي دا اسا خبر ته نه دا اکثر نه الناس بسره یو حرا اخلولق دلیل خبر د انصر عمرت لشي په غیر عمرت لشي افعال شروع څه دوی افعال شروع دي دوی چې زماده خبر د دې اسم د پاره شروع شوه ده ما خبر دې اسم د پاره سره یعنی اصول لاغي د پاره شروع شوه ده او دلیل پر سو افعال لذي سالور کم دي توفيق اخذ جعل لکه جعل الطفل يبكي جعل الطفل يبكي څه معنا ده معصوم جړه شروع کړی دا معصوم جړه سره شروع کړی دا وې ترکیب کوم څنګه وګوما جعل فعل مقارب
فعل مقارب او فعل مقارب بیا فعل شروع او الطفله فاعل الطفل فاعل فاعل یعنی د دې لپاره سره اسم ده اسم او يبكي فعل ضمیر بګه فعل سره خپل فاعل نه دا خبر شو د لپاره هغه پوه شو باندې پس ته کومه نو ګور نن سبق کې منګه یو افعال تامه ویل افعال تامه منګوي چې افعال عاملو کې یو افعال تامه دي افعال تامه چې صرف فاعل باندې پوره کیږي بیا منګوي چې پای کې لاولني سسري لاول فعل چې دا په دوه قسمه یو فعل معلوم دی او بل سره فعل مجهول بیا به تعریف تقسیم منګو یو فعل لازم او فعل متعدی موږ چې فعل متعدی په څو قسمه باندې دي په څلور قسمه باندې په څو چې یا به متعدی به یو مفعول وي یا متعدی دو مفعول دی او په دوه کې به یو حذف کول جایز وي ایا متعدی په دو مفعول ته متعدی وي او په دوه کې به یو حذف کول جایز نه ایا متعدی سو مفعول ده درې مفعول ده بیا موږ د فعل عمل وي که فعل لازمون سا عمل وکړي مبتدا څه کوي فاعل رفع او و سجون تبع دا مفعول به نه علاوه و سجون تبع او که فعل متعدی نو بیا دا ال چې کله فعل مجهولی معلوم یو که فعل مجهول نو بیا فاعل طرف اور کوي بیا او پای کې فاعل نه نو بیا څه چل کوي هغه نائب فاعل طرف اور کوي د نور سجون ته نسب اور کوي بیا موږ وی چې فعل چې دا بل تقسیم ماضی مضارع امر ماضی مضارع او امر او ماضی او امر دیندا به مبني نه او په ماضی په اخر کم حرکات راځي نه موږ وی بیا موږ په نمبر افعال ناقصه وي افعال ناقصه سوري ولستی او څه عمل کوي مبتدا لا خبر باندې اخري کې مبتدا لا رفع خبر لا نصب ورغی او دریم نمبر منغوي افعال مقاربه افعال مقاربه سوري لستی سوري لستی په څو قسم دي بدري قسم دا څه عمل کوي مبتدا لا رفع خبر لا اوس دا ترکیب وکړي راوړل داوی افعال ناقصہ کی تمرین مندر جزیل جملوں کا ترجمہ ترکیب کرے نیز افعال ناقصہ کی عمل کی نشاندہی کرے کان الولد جالسا د بدی کو فعل ناقص چلے کانا او فعل ناقص چلے دا سا عمل کئ مبتدا ل رفع خبر لا نصب ور کئ مبتدا په کم دا خبر په کم دی ترکیب څنګه لري کان الولد جالسا ترکیب څنګه لري وز دا پدې کوه دا کانا عامل ده که معمول ده عامل ده حروف عامله اسماء عامله افعال عامله افعال عامله افعال عامله کې کم یو دغه عامل ده افعال ناقصه افعال ناقصه څه ته وایي چې आवाज په فاعل باندې نه پوره کیږي आवाज په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې بچا دا کیږي په مبتدا او خبر او عمل کوي او حروف ناقص افعال ناقصه سوري ولد الولد عامل لك معمول له سره معمول له افعال او کم معمولاتو کې مرفوعات منصوبات مجرورات توابع په مرفوعاتو کې او مرفوعاتو کې مرفوعات سوري آتا دا به کم یو مرفوع ده افعال ناقصه کا اسم واسبع الولد باندې دا رفع ول راغلا نه د اسم متمکن په اقسامو کې دا په کم قسم ده مفرد منصرف صحیح او باندې کې کم یو صرف اعراب جاری کیږي او په کوم حالت کې په حالت رفع نسبی جاری کیږي او په حالت رفع کې ولې له نو په حالت رفع کې څه کوي چې دا پس کې ده په مرفوعاتو کې ده جالس انداسي شره عامل له معمول له عامل له معمول له چا پکې ما عمل کړی ده کانا او معمولاتو کې څه چره معروف مرفوعات منصوبات مجرورات او منصوباتو کې څه چره افعال ناقصه قال لاندې دا ما فتح اليهود اعداء للاسلام د دې ترکیب کول غواړي ما فتح اليهود اعداء للاسلام ما فتح اليهود اعداء همیشه بل يهود د اسلام دشمنان وي ما فتح اصله فعل ناقص ته ما فتح اصله فعل ناقص ما فتح ده تاسو ما فتح او اليهود فعل ناقص دا وي کنه نو فعل ناقص دا وي نو دا څنګه کې دا خبر را ولا چې فعل ناقص بس څه غواړي اسم او خبر بغواړي سبا غواړي اسم څنګه غواړي او خبر څنګه غواړي اسم منصوب او خبر
اسم مرفوع خبر منصوب. نو تاسو په دې جمله کې اوس وګورئ چې کوم یو څه پکې مرفوع دی هغه به اسم یو کم پکې منصوب دی جو هغه به خبري. نو په دې کې تاسو وګورئ ما فتح اليهود اعداء للاسلام په دې کې مرفوع څه چره اليهود يهود به سي او اعداء للاسلام دا به سي دا به څه جوړیږي بیا ټوټل اعداء للاسلام خبر. وزري ترکیب کوي ما فتح فعل ناقص اليهود اسم ده فعل ناقص اعداء للاسلام دا موصوف صفت ولې تاسو ګورته ویلی و تاسو قاعده ویل پدې کې اعداء للاسلام دي بارے کې تاسو یو قاعده ویل و پرون سبق ما بخل شو حروف جاره کې کله چې موصوف نه د نکرین ورستو کله چې د نکرین ورستو جار مجرور راشي څه خبره ده کله چې د نکرین ورستو جار مجرور راشي نو دغه نکره به موصوف او د جار مجرور سره خپل متعلق نه جوړيږي صفت او چې کله د معرفین ورستو جار مجرور راشي نو بیا به دغه معرفت سره جوړيږي ذل حال او د جار مجرور سره خپل متعلق نه جوړيږي حال. نو اوس دلته کې موږ وکتل اعداء للاسلام نو اعداء نکره له معرفت له نکره نو دا اعداء موږ ثبت جوړ کو ترکیب کې اعداء موصوف لا حرف الاسلامي جار سره خپل مجرونه ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره ثابتون پوره ثابتن پوره ولې ثابتون کا ثابتن ولې دویم ټکه وسره وایي چې ولې اعداء ګوره منصوب ده اعداء سره نو کزه ثابتون وای منو بیا به د موصوف په صفت اعراب یو شن نه نو سبب ما ثابتن سبب ما زي ثابتن چې فعل سره خپل فاعل متعلق نه صفت موصوف سره خپل صفت نه خبر سره چر لپاره فعل ناقص لپاره نو فعل ناقص سره خپل سره خبر نه جمله فعل خبره اصبح حامد مسرورا اسم او مسرور ولا خبر لاندې بګی راشي کنه کم یو بګی ګران تاسو تخکری ما ينفق اعداء الاسلام يكيدون له همیشه د اسلام دشمنان چې د اسلام لپاره تدبیرونه جوړي نو ځان هم جوړو کنه یاره ما ينفق دا ټوټل فعل ناقص ده ما ينفق و منفق او کوم چې مشتقات دي ما ينفق نو ما ينفق ټول سره او فعل ناقص څه وړي اسم څنګه او خبر څنګه زي اعداء او اسلام سره بیا سکے د بجما اعداء الاسلام دا بس شي نه کنه راول دی اعداء الاسلام پټ کی دي کنه کټ کوي زاوس اعداء الاسلام اعداء بس شي مضاف او الاسلامي وزر اون کا مضاف سره خپل مضاف لینا اسم شو د ما ينفق لپاره څه شو یکیدون له یکیدون فعل کم فعل ہے فعل مضارع ضمیر پکې واو ضمیر پکې څه شو ضمیر نو والا ټوټل ضمیر مرفوع متصل مستتر دا بارز فاعل له لا حرف جر هو ضمیر مجرور متصل مضاف مجرور جار سره خپل مجرور نظر فعل لغته کا مستقر ده متعلق شو بچا پوره یکیدون فعل پوره یکیدون فعل سره خپل فاعل متعلق نه خبر څه چره پاره ما ينفق ده پاره ما ينفق سره خپل سم خبر نه جمله فعل خبريه یلکه تاسو په دې باندې پوه شئ خانانو دغه ګران څه نه ښه د کټول آسان چل دی دبل پیج راوړوي افعال مقاربه کی تمرین عسى الله ان ياتي بالفتح نو بدی کې بمنګه ترکیب کو عسى د کوم فعل نه د فعل مقاربه ونه او فعل مقاربه څه غواړي اسم خبر اسم څنګه او خبر څنګه اسم مرفوع خبر منصوب نو تاسو وایا عسى فعل مقارب لفظ الله با اسم شو هکذا اسم د دې مرفوع او لفظ الله باندې رفع راغل ان ياتي بالفتح ان مصدريه ان ياتي
فعل هو ضمیر پکې فاعل با حرف الفتح جار سره په مجرور نظر فی لغت کا مستقر ده متعلق شو بچا پوره یاتي فعل پوره راغون کا یاتي فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل متعلق نه فتاویل مصدر سره پس شو فتاویل مصدر سره دا بس شي خبر بشي چر بارا دا عصا بارا چر بارا عصا فعل مقارب سره خپل اسم خبرنا جمله اسميه جمله فعليه خبريه او شك زيد ان يصل دق شان دي ده او شك فعل مقارب زيد اسم دا فعل مقارب اي يصل المصدريه يصل فعل هو ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل نه فتاویل مصدر سره شو خبر مبتدا خبر دا نه دا خبر شو چر بارا او شک فعل سره خپل فاعل سره خپل اسم او خبر نه جمله اسمی جمله فعلیه خبریه وذا پای سلمانی دا نسب ول راغله ده ځان جوړه نه یې سلمانی دا نسب ول راغله دا ان ناسبه ده وجنه څه ده وجنه ان ناسبه حروف ناسبه سوري چلو کم دي ان لګیدل نو اس کې سیله چې دا عامل لګه معمول له چا به عمل کړی ان به کړی دی یکاد زید ای یجیء یکاد فعل مقارب زید اسم مقارب ای یجیء تکاد السماوات يتفطرن ابل پر اجرا کې یو نه تاسو کړو تکاد السماوات يتفطرن تکاد فعل مقارب السماوات اسم د تکاد او يتفطرن یو خبر خدا نه جمله لګنه يتفطرن فعل فكم فعل له فعل مضارع صيغه جمع مؤنث غائب او ضمیر پکې نه ضمیر پکې فاعل لګنه نه چلی کړه نه ضمیر دا فاعل فعل سره خپل فاعل نه خبر شو تک د پاره قاد الفقر ان يكون كفرا حدیث مبارک ته نږدې دي چې دا فقر کفر شي زي قاد فعل ناقص كان فعل مقارب الفقر اسم ده كان ان يكون ان ناسبه مصدريه يكون فعل ناقص او فعل ناقص غواړي اسم موصوف اسم څنګه غواړي خبر څنګه غواړي اسم مرفوع خبر منصوب نو ان يكون كفر ته چې موږ کړل نو کفر مرفوع ده که منصوب ده دا منصوب ده نو دا بوله خبر جوړو اسم دا بوله خبر جوړو اسم نشته جو اسم بوله راو بسو نو موږ وایو چې په يكون فعل ناقص کې هو ضمیر سره هو ضمیر مرفوع متصل اسم ده اسم ده چر لپاره د يكون لپاره او کفر نه ولا خبر ده يكون فعل ناقص سره خپل اسم او خبر نه په تعویل مصدر سره داسو شو د خبر شو د فعل مقارب لپاره یلکه پوېږي کنه اخرانه په کوګه قاعده الشمس تغرب قاعده فعل مقارب الشمس او تغرب فعل هي ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل نه اوس په تغرب فعل چې کنه الشمس دا خو دغه مذکر ده او تغرب چې دا فعل مؤنث دی ولې الشمس مؤنث سماعي ده مؤنث سماعي ده نو قاعده فعل مقارب سره خپل اسم خبر نه جمله فعلیه خبره بس ده دا وټولو کې کوم چې پکې پاتې شول ښا دې باندې خو مهنت وکړي چې دا تاسو ته خی چې په هر جمله چې په کلام کې راځي نو دا جمله او کلام چې راځي نو پای کې تاسو ګورئ چې بدی کې به عامل سي معمول به پکې سي عامل به پکې څنګه راو باسم معمول به پکې څنګه راو باسم او بیا به پکې څنګه ګورم صحیح شو نه السلام علیکم